څاګانې مې روانې دي تر اوسه خو زما ژوندون چېرته دی نه یم خبر زه څه مې خطا ده په یو شکنجې کې مې نښتی ځان دی اوبه مې ځي پرورو 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 زه هغه سره خبرې کولو دپاره نو مدرېدلې جوهر هغه په خپله راغلو زه خو خبرم نوم چې هغه به هلته وي په دې څه فرق پرېوځي هغه خو تا سره داسې خبرې کولې لکه چې ډېرې مودې نه دې پېژني څه وی هغه هیڅ هم نه وی ما تاسو ته ووایي که نه نن په دویم ځل باندې اتفاق سره ملاو شو هسې بېوقوفه غونته کې کس دی څه ګډې وډې خبرې کوي کله چې هغه تا سره په ړومبي ځل ملاو شو تا ما ته ولې نه ویلي ویل پکار و که نه ما څه ضروري ونه ګڼل په دې کې د غیر ضروري څه خبره ده ته زما ښځه یې ما له دا پېژندګلو پکار دی چې تا سره څوک کله او ولې ملاویږي د حق او د فرض خبرې تاسو مه کوئ زوار ستاسو د خولې نه بالکل ښې نه لګي ډېر حقونه کېږي زما ستاسو طرف ته د دې نه هم ډېر زیات السلام علیکم وعلیکم السلام رالی تاسو جی بیجان زه اوس راځم او یو په دې پاڼه هم دلته دسخط وکړئ دلته هم ټیک شو نو انکل زما کار خو ختم شو بس مخې ته ستاسو پروسس دی ډونټ وری بچیا چې پیمنټ وشي زه پروسس شروع کوم ما ته افسوس دی چې پتا باندې ناوخته شو هیڅ خبر نه ده په دې بهانه ما د خپل پیرنټس کنټري وکړه تاسو سره میلاو شوم ډېر ښه وشو آی نو بس چې ډي سوزا وې نو تیری دلې څومره به خوشاله و جی د الله پاک فضل دی چې تالته کې ښه سیټ شوي یې ستا خاوند دومره مینهناک دی ته وړه غوندې وې چې دلته به راتلې دا څاګانې مې روانې دي تر اوسه خو زما ژوندون چېرته دی السلام علیکم وعلیکم السلام ناشته وکړئ او بیا لاړ شئ زه وږی نه یم بیا هم څه خو وخورئ څه خبر یم چې تاسو ټوله رس ته نه خورئ په تا باندې دې سره څه فرق پرېوځي فرق پرېوځي زوار ما ته ستاسو فکر وي چېرته تاسو ناروغه نه شئ او که تاسو ناشته ونه کړئ نو بیجان به ځان له زمانه لس تپوسونه وکړي هسې هم هغوی ته شک شوی دی چې زموږ بېګا جګړه شوې ده نو ته دا غواړې چې زه بیجان د وجې نه ناشته وکړم لاړ شم نو نور څه بیجان ته ښکار چې زه بالکل ستاسو خیال نه ساتم ډېره لاپروا شوې یم او
زوار نن د وخت لاړو چې ناشته کړې واغه جی نه ولی بیجن هغه پتا دی کې وی چې نا وخت کېږي اوس دا سیم ستا دی 10 منټ ناشته د پر نشوي ساره ده تاسو دوه کې پرونه څخه افغان روان دي هیڅ خبره نه ده وشي په خزه خاون کې داسې خبري عامه خبره ده خو خبر وګدول نه دی پکار خفغان زر ختمېدل پکار دي ته زما په خبره پوي کې کنه جی بیجان हेलो आओ ز په لک سات کې درځما تاو بیجان تیار شه زیو روټای لبوزما نو فریج کې کېدا کنه د کوم بځای کېږي سبب یو خرو ته هم کنه نن سبا نصیحتونو باندې شوروش لې خخفون کېدا ز در رسم اوکے بای هغه پرون ناصاپه راو رسیدا زماتل ډېر ضروری دي څنګه چې تاسو خوښوي نن شپې وزا غلطه ما پلیز پریشان کېږه ما د بیجان خیال ساته هغه ته لګوم شک نه دی کېدل پکار او دا صرف تک کولې شي هغه ته به شک نه کې تاسو فکر مکوئ تاسو کور ته ورشه صوفیا بس تاسو پته موي تاسو په غیر موجودګي کې پته نشته چې څه سوچ پکوي بغیر څه خبرې بلوي تماشا وکي زما د دې خبرې پروا نشته او صوفیا له خپل خوې بدلول پکار وي غني هغه پاک کې بخنه وي زوار زه نه غواړم چې صوفیا سره څه بد شي زکه درته دا وایم تاسو ما بیجان سره پاکستان ته واپس ولېږئ حیات بچرته هم نزي هم دلته بوسېږي په شوته په معنا وخت کېږي ورزما خپل خیال ساته مسکیا شه فقط سه ته خبره چرته نه چرته بوزي کله تیری یوې میاشتې ز پکور کې نو م پس وجا نو تی تمرا شور جوړولو څه ضرورت دی زه شور کوم او ته په خپل یو خبره باندې هم ګلټي نه مطلب تا ته هیڅ پیمانی نشته نه ته زه د یوې میاشتې نه کور کې نه یم او زما خاون یو ځل هو خپل کور ته رانغی کم ځای واغه د چا سره وو ما ته هیڅ پته نشته او ته چې زه شور جوړوم
زه تاله د یوې خبرې هم جواب نه درکوم. شرم راځي ماله ستا په سوچ باندې. د تیرې یوې میاشتې نه خو ته هم په کور کې نه وې. چېرته اوسېدې؟ چا سره پاتې کېدې؟ ما چېرته د پېژندګلو کوشش کړی دی چې څه تا ووایي ما ومنل. ولې چې ما چېرته هم تا سره دروغ نه دي ویلي؟ مېمر صوفي دروغ او رښتیاو نه زیات د ښځې خاوند په منځ کې یو اعتبار وي. که ته ما ته دروغ هم ووایې نو زه به هغه هم منم. تا خو چېرته اعتبار کول یې زده کړي هم نه دي. ما تا سره ډېره مینه کړې ده زوال. که څه شی ما بودر کوي او زه یې معلومول غواړم نو دا زما حق جوړیږي. آیا زما هیڅ حق نشته د معلومولو؟ هیڅ حق نشته زما کېدای شي. څه پېژندګل غواړې ته؟ ته د یوې میاشتې نه دې کور ته نه یې راغلی. دا رښتیا دي؟ کوم ځای وې؟ تا دومره وخت چا سره تېر کو؟ ته بیجان څه کوم؟ دروغ وایې ته. د یوې میاشتې نه بیجان دلته علاج لپاره راغلی ده. ما هغه ستا په کور کې نه شوی ایسارولی نو ځکه مې ولا جدا ځای واغېستو. د تېرې یوې میاشتې نه زه د هغې سره یم. نور څه پېژندګل غواړې ته؟ نو تا ماته دا خبره اول ولې ونه کړه؟ زوی Zoe, I'm really very sorry. تا ماته د بیجان په هکله څه ویلي نه وو. ځکه ما داسې ریاکټ وکړو. I'm really very embarrassed. زه تا د بیجان سره ملاولی هم نشم. نو د هغې په باره کې به ما تا ته څه وي؟ هسې هم بیجان په یو څو ورځو کې تلو واله ده. کاش چې زه د هغوی سره میلاوېدی شوې. کاش هغوی موږ قبول کړی وی. دا د ټولو نه غټ ویش دی. صوفي زه نشم کولی داسې. او دا خبره ماته ته څو ځله کړې ده. دا زما دپاره ناممکنه ده. د بیجان طبیعت هم داسې نه دی چې زه ولې دومره غټ شوق ورکړم. زه دا ریسک نشم اخیستی. I understand. بس ته زما نه خفه کېږه ما. چې ته زما نه خفه شې نو بیا په ما هیڅ هم ښه نه لګي. Thank you.
ټول شپه ډیره پریشان هم زستا مرګري د پاره. شکر دې چې هغه بچ شو. ډېرې دواګانې مې وکړه هغه دپاره. سوچ کوم چې د هغې کور والا به څه حل وي د هغې د اکسیډنټ په اورېدو. جی بیجان ټیک وایې تاسو. خدای خبر چې د خلکو څنګه زړه لګي په بل ملک کې. خپل کور، خپله خاوره، خپل وطن پرېښودو څه آسان کار خو نه دی. بیجان د نوکرۍ او سبق قرباني خو په ورکول راځي. ښه نو دا هغې ټولو ته مبارک. زما د واپسۍ بندوبست خو کوس. زه خو خپل کور دپاره ډېره خفه یم او کور والا ما ډېر یادوي. شیرین او سفیر روزانه ماته فون کوي. بیجان دا هم ستاسو خپل کور دی. زه هم تاسو ډېره مس کوم. دومره تعدیده څه ده؟ اوس خو دې خپل ذهن جوړ کړو که نه د واپسۍ دپاره. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. د څو ورځو خبره ده بیا به موږ ټول یو ځای اوسېږو. انشاءالله. بیجان ما په مشین کې کپڑے ورچولې وې راوي باسم. زوار نن چې تاسو بیجان ته سووي د هغې په مطلب باندې پوهیږئ؟ ظاهره ده ولې نه. تاسو له بیجان سره د داسې ټوکو کولو هیڅ حق نشته. ما د بیجان سره هیڅ ټوکه نه ده کړې. مونږ به پاکستان ته لاړ شو د همیش لپاره. ها او صوفیا د هغوی نه تاسو اجازت واغستو یا هغوی ته د ویلو نه بغیر تخته؟ دین علاوه څه بل آپشن شته؟ په هغې به هم سوچ وکړو. ما ته هیڅ سوچ کولو ضرورت نشته. زه به بیجان سره واپس پاکستان ته لاړه شم. پته نشته ما څه سوچ کړو چې دلته رالم. حیات ما نه شوی پرېښودی، هیڅ چېرته نه شوی تللی. زه به تا هیڅ چېرته تلو ته پرېږدم. حیا زه تا سره ډېره مینه کوم، ډېره زیاته. یو ځل د رښتینې زړه نه ما معاف کړه. موږ به خپلې ټولې ورکې خوشحالیانې ولټو. په پاکستان کې به اوسېږو خپلو سره. بیا به چېرې هم واپس را نه شو. داسې مه کوه. زه بې له تا نشم اوسېدی. خو صوفیا ستاسو د ژوند ډېر لوی حقیقت دی. هغې له به په هر حال کې ستا قبلول پکار وي. هغه به نه کوي زوار. ولې به نه کوي؟ او که داسې نه کوي هغه تلی شي، ما ته هیڅ اعتراض نشته. داسې څنګه ویلی شئ تاسو؟ ښځه د هغه ستاسو زما نه مخکې هغه ستاسو په ژوند کې راغلې ده. زیاتې خو هغې سره م شوې دی. په دویم واده کې څه بدوالی دی؟ الله ماله د دې خبرې حق راکړی دی. زوار په دې ملک کې اوس موږ صرف خپلې خبرې کولی شو. په منځ کې راغلې ټولې غلطیانې به هېرېږو. د خپلو خوشحالیانو، د خپلې مینې، صرف خپلې. حیا زه لوز کوم. ستا بچرې هم څوک حق نشي خوړی. زمونږ تر منځه به صرف او صرف خوشحالیانې وي.
تا زوار داغه د مور سره اوسېدو ته پرېښودو؟ څه ضرورت و صوفیا؟ دومره ورځې پس خو ته پخپله راغلې واپس. اوس پکار و چې زوار تا سره اوسېدې. څو ورځو خو خبره ده روبي، بیا خو به همیشه زوار زما سره وي که نه؟ او بی جان کله دلته هره ورځ راځي، خو زوار ته به زما دا احسان خامخا یاد وي. دا ستا غلط فهمي ده صوفیا. استانه په لرې اوسېدو باندې عادت کېږي. ته پخپله سوچ وکړه، اول هغه پاکستان ته لاړو، بیا ته انډیا ته لاړې، اوس بیا تاسو دواړه یو ځای نه یې. د هغه نږدې ستا اهمیت ورځ تر ورځه کمیږي صوفیا. نه روبي، داسې خبره نه ده. زوار ما سره ډېره زیاته مینه کوي. انفیکټ هغه خو زما دپاره خپله فیملي، خپل وطن، هر څه یې پرېښودي دي. زما نه سیوا د هغه دپاره هیڅ نه دي. او د دې نه تو خبر نه یې، زه خبر یم. ستا خوښه ده؟ ما ته داسې وښکارېدل نو ما ووې. ښه خبره وره، سبا له به زه تا کره راځم. په ګوا کې به تا ډېر شاپینګ کړي که نه؟ څه دې راوړل زما دپاره؟ او اغوستې مې دي، ډېر ښه یو پرزنټ مې اغوستی دی. او رښتیا ډېر انجوی هم وکړو. ما ټولو سره میلاوه شوم، خپلوانو سره ډېره ښه وه. ما ډېر زیات انجوی وکړو. خو بې د زوار نه که نه؟ جباتی پریشی پدی نړۍ کې دلته چې سو بای خوله کوله وکړي. زوار سو داسې نشي کېدی چې مونږه څنګه نشي کېدی؟ زوار بیجان زی څه داسې نشي کېدی چې مونږه دواړه دلته. زما مطلب دا دی چې زه په دې کور کې اوسم، تر کومې چې زمونږ پاکستان ته راتلو پلان فاینل شوی نه دی تر هغې. زوار زه دلته ډېره خوشحاله یم. دا زما د ژوند ډېرې ښې ورځې دي. الله دې نه کړي چې چېرې دا وخت ختم شي. حیا زموږ د ژوند ټولو نه ښه وخت شروع شوی دی. اوس دا چېرې هم ختمېدو والا نه دی. موږ به د دې نه هم زیات خوشحاله اوسېږو. که صوفیا چېرې موږ خوشحالۍ ته پرېږدي نو هله حیا ستا د خوشحاله ساتلو ذمہواري زما ده، د صوفیا نه. هغه زما کور دی او ستا هم دومره حق دی په هغې باندې. اوس زه تا یوازې نشم پرېښودی. یو ورځ خو به زه او ته هسې هم پاکستان ته ځو. که صوفیا ستا حیثیت تسلیموي هله هم، او که نه تسلیموي هله هم. پرورو 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 پرورو. وای شکر دې د خدای چې د شیرین شاپینګ خو کمپلیټ شو. روزانه یو نوې لیست راولېږي، د هغې خو فرمایشونه یې نه پوره کېږي. پرېږدی چې کئی فرمایشونه بیجان هم دغه یو خور خو ده زما، او په دې باندې تاسو هم ګرځئ. نه یاره ما نه ګرځېدل کېږي، زه ستړې شم. زه دې څه خبرم چې څه اغوستل دي اوس نه. بیجان هغه اوس د سفیر ور هغه شرټ والا بیگ په هغه دکان کې پاتې شو. زما په لاس کې کېدی شي تاسو ایثار شئ، زه ګورم. نه تاسو ته به داسې نه ملاویږي. زما په لاس کې کېدی شي، ما ته اندازه شته چې کوم ځای به وي. زه ورځم ګورم. ته ار یو شور؟ زه ورشم. ټیک شوه، موږ مخامخ په کافي شاپ کې ناست یو. جی بیجان یوازې به ځې؟ لاړه به شي جی. پریشانه یم چې چېرته لاړه. هاي زوی، بیخي مونږه یادې نه کاری راته چې ډېر بیزي شوې. بیجان دا صوفیا ده، زما سره په آفیس کې کار کوي. صوفیا دا زما بیجان ده، د پاکستان نه راغلی ده.
अस्सलाम वालेकुम बी जान, څنګه یې تاسو؟ ډیر یادې زوی تاسو، هر ټیم تاسو په حق خبرې کوي. ظاهره خبره د اولاد خو مور پلار یادوي. ته هم یادوي؟ نه هغوی اوس په دې دنیا کې نشتی، او چې کله وو هم نو زه ورسره داسې چېرته نه یم پاتې شوي. زوار په موږ ناوخته دی زو. آی تھنک ما تاسو ډسټرب کړی یې. زه ځمه. د الله پامان. الله پامان. زوی یو 2 منټو له زما خبره واوره. صوفیا ته پته ده کنه چې تر څو بیجان د زتا سره نشم ملوي دي. څه دې مطلب دا خو نه ده چې زوی ته ما او خپل کور هیر کې. Do you even know how much I miss you? خټیک شو. حسیم بیجان پاکستان ته واپس روانه ده. ته کور ته ځه، زه به تا پسې ملوېدو له راشم، ډېر ضروري کار مې دی. ته به راځې که نه؟ پرومیس؟ زوار حیات چرته د دغې معلوماتو که ناوخته کیږي. هغه ده راله. سوري بیجان، هلته ډیر رشو ځکه دومره ناوخته. څه شوي دي؟ څه وشو؟ زه ستړی شوم. زه کور ته تلل غواړم. راځئ بس زه نور نشم کېناستی. بیجان دا صوفیا ده، زما سره په آفیس کې کار کوي. لیونی شوی ته بیجان لپاره دا خبره قابل قبول نه ده. مخکې هم او اوس هم زه بیجان له څه خفقان نشم ورکولی، هغې نه برداشت نشي. او صوفی ماته ته واده نه مخکې هم ویلي هغه به هیڅ چرې قبول نه کړي. سمې خطا ده په یو شکنجې کې مې خطې ځان دی اوبه مې ځي پرورو 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 بیجان په کینه دلته زه تا سره خبره کوم. یو جینۍ میلاو شوې وه نن کافي شاپ کې. د زوار څوک ملګرې وه. زما بیخي خوښه نه شوه. ډېره تیزه وه هغه جینۍ. د چا خبره کوې بیجان؟ څوک جینۍ؟ خدای خبر هغه ته ډېر بې تکلفۍ سره میلاوېده. څه نوم و د هغې؟ صوفیا او ډېر په ما بدو لګېدو. دومره بې تکلفي. د هغې په سترګو کې لږ هم حیا نه وه. بیجان دا امریکا ده، د دې ځای کلچر ډېر ډفرنټ دی. کیدای شي تاسو ته ځکه داسې ولګېدل. خیر زموږ څه کار دی د دې ځای د کلچر سره؟ داسې جنکۍ چې که نه هغې ډېر اسانۍ سره سړي ترلاسه کولی شي. ټولې طریقې ورځي هغو ته. ته لږ نظر ساته په زوار باندې. جی
गुड नाइट। गुड नाइट। खफा څه د بیجان خبرې ته ډیره پریشانه کړې کنا؟ نه پریشانی څنګه؟ بیجان عزیزه خود اسنم نه د خبر هغه ته چې سخکاره شول وی نن دې خبرې نه ماته دا اندازه وشوه چې هغه بالکل د غیله لپاره ناقابل قبول ده. خو خدا دا چې هغې ته د دې خبرې پته نه وه. ګنې هغه څه ما به خپل ځان چرې هم معاف کړی نو. ته چپ ولې؟ د ویلو دپاره هیڅ پاتې نشي زوار. ما خپل ځان د قسمت په حواله باندې پرېښودی دی. زه نیم خبر چې ما سره به مخکې څه کېږي. کیدای شي څوک خبر نه وي. کم از کم ماته دومره پیژندګلو شته چې موږ دواړه یو بل سره ډېره مینه کوو. او هم دا خبره زموږ د خوشحالۍ ضمانت دی. مینه هر وخت د خوشحالۍ ضمانت نه وي زوار. کله کله دا د انسان ډېره لویه بدقسمتي جوړه شي. ما او صوفیا دواړو تا سره ډېره زیاته مینه کړې ده. په موږ دواړو کې به یوې له د دې مینې قرباني خو ورکول وي. ډېره یخني ده دلته. تنده ورځو؟ پرورو 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 زوی ته ماشوم نه چې کنا وخت لاړ شي نو هغه به پریشان شي. او دادا چې ماماز بوای ضروري یا څه وایو بیجانز لیټل بوای. صوفي ته ما مخکې هم منې کړی چې بیجان لپاره په دې لهجه کې خبرې مه کوه. زه به نه برداشت کوم. آی ډونټ لایک اټ. ته په بیجان باندې روټۍ وخوروه. د دوايي وخت شوی دوايي په وخورو کني نو طبيعت په خراب شي. زه دې درتلو کوشش کوم. ته بچرته هم نزي زوار. خپل میټ ته وای چې ستا مور ته دوی چې تو ډیر بيزي نن. ګنې زما ورته پخپل وم. خزه هم زستا. اولنې حق زما جوړيږي. فاینلی ته کور ته واپس راغلی. زه دومره خوشاله يم چې ویل درته نشم. زه یوازې نه يم. بل څوک ما سره دی. بل څوک؟ څوک؟ پرورو پرورو